وګورئ بسم الله الرحمن الرحیم. نو تر اوسه موږ تعریف د بیې وکړلو، مال تعریف هم وکړلو، اوس د بیې دپاره رکن څه دی د هغې بیان کوو. نو زموږ د فقهاو په رکن د بیې کې اختلاف دی. زموږ د احنافو په نظم باندې د بیع رکن هغه ایجاب او قبول دی، او چا دا تعریف کړي هو مبادله شیء مرغوب بشیء مرغوب، مبادله دیو مرغوب شی د په مرغوب شی باندې. خود دقی الفاظونه تعبیر خلق لن کوي، ایجاب او قبول مرتوی نوري مفهوم یو دی. نو رکن د بیعی دا ایجاب او قبول دی. پاتې شلو محل د بیعی مبیعه، همدغه شان متعاقدین بایع او مشتری. نو فمما یستلزمه وجود الصيغه، دا داسې یو شی دی چې د صيغې وجود لازم غواړي. معنی د ارکان نه دي، خو د ارکانو سره لازم دي. نو دا سبق نه کوي چې دا موږ ارکان حساب کو مبیعه او متعاقدین، او که د ارکانو لازم حساب کو احکامو کې سر نه برې باسي. برحال رکن د بیې څوک شو؟ ایجاب او قبول. به ایجاب او قبول چاته ویل کیږي؟ نو د ائمه ثلاثه بنسبانه ایجاب د بای کلام ته ویل کیږي، او شرع چې ده کنه قبول چې ده دا د مشتری کلام ته ویل کیږي. زمونږ د حنابو بنسبانه ایجاب اول کلام ته ویل کیږي که بای وي کې او که مشتری وي کې. ایجاب معنی اثبات د دې عقد اثبات کوي، او قبول چې ده دا دویم کلام ته ویل کیږي که بای کوي او که مشتری کوي، یعنی دغه اثبات قبلی. او دام ذهن کې کینه وای چې د بای کلام ته ایجاب وایو، د مشتری غي ته قبول، څنګه چې ائمه ثلاثه وای. او یا اول کلام ته ایجاب وایو او دویم ته قبول وایو، څنګه چې موږ احناف وایو. احکام او اعتبار سره پکې اثر نه پریوځي، سبق نه کوي. ښا به د بای د بار چې کوم الفاظ دي، پکم الفاظ او بیا منعقد کیږي، صحیح دی ګڼ الفاظ ذکر کړی دي. نو حاصل ادا دی چې د برسه مختص الفاظ نشته چې دا الفاظ به بیانې بیا وکیږي، بلکې په هر عرف کې چې پکم لفظ سره بیا کیږي همدغه لفظ د بیا دی. کبه اردو کې څنګه الفاظ او په پښتو کې څنګه او عربی کې څنګه او انګریزي فارسی کې څنګه، بس د هر عرف کې د بیا د بار چې کوم الفاظ مقرر وي، په دغه الفاظ باندې به انعقاد د ایجاب او قبول او دغه شان به کیږي. به حکم د بیع څه دی؟ نو حکم د بیع هغه ملک دی. ملک حکم نه مراد اثر مرتبه په بیع باندې. په بیع باندې کوم اثر مرتب کیږي، بیع د کوم مقصد شرعي د پاره کیږي، هغه سره ملک دی. نو رکن ایجاب او قبول او حکم یې څه دی؟ ملک. څه معنا؟ مشتری او مبیع مالک جوړیږي، او بای پسمنو چې کله قبضه وکي مالک جوړیږي. اوس د ملک څه معنا؟ د ملک الګ رسله د دې شی مالک دی. نو ملک ویل کیږي القدرة على التصرف في المحل شرعا، په یو محل کې سړی ته د تصرف قدرت حاصلېدل، په یو محل کې سړی ته شرعي تور باندې د تصرف ملکیت قدرت حاصلېدل دې ته څه ویل کېږي؟ ملک. اګه ما دنه کتاب واخیستلو، ما ته شرعي تور باندې قدرت حاصل شو، دې کې زه تصرف وکم، خرڅو مې بچا مانی مطالبه کې کوم، چاته هیبه کوم، چا لاریه ور کوم، بس دا تصرف ما ته حاصل شو، دا څه ملک دی. به د ایجاب او قبول زدا بس ورستو کو. به د بیع د بار خپل شرایط دي. شرایط نو څه شرایط د بیع دي او څه شرایط د ایجاب او قبول دي.
راځي اول هغه شرایط بیان کو کوم چې د ایجاب او قبول دي. د ایجاب او قبول لپاره اول شرط دی چې تراضی وي. ایجاب والا به ایجاب پر رضا باندې کوي، قبول والا به قبول پر رضا باندې کوي. او دویم قبول به د ایجاب موافق وي. زدي جنځي ته بتا دا کتاب در خرڅوما ایجاب دارته وي دا موبایل زما په 100 روپۍ شو، نه دلته قبول چې د ایجاب موافق نشو. زور ته ما پتا باندې دا کتاب په 100 روپۍ در خرڅوما دا وي زما په 1500 شو، دلته قبول چې د ایجاب موافق نشو بیان کیږي. او دریم اتحاد مجلس د دوړو مجلس به یو وي. به ان شاء الله بده کې خبر وکړو کچری دواړه مشافهتن یو بلوینې نو مجلس یو ضروري دی. او کچری لری نو به د کاتب او د مکتوب الیه کاتب چې کله نه ایجاب ولیکي مکتوب الیه ته ورسیږي، نو مکتوب الیه کوم مجلس کې ناس سره دغه مجلس او د حکمن یو دی هغه کې به قبول کوي. هغه مجلس بدل کو قبول بیکار نه ور کوي. دغه شان مرسل او مرسل الیه ما جنزیب سره به کوله د اسحاق اورولې غلو نظم دا مجلس به چې ما اسحاق اورولې غلو جنزیب ته جنزیب کوم مجلس کې ناس سره هغه کې به قبول کوي. دغه مجلس دغه مجلس یواله پکار دی. نو که تاسو تعبیر داسې وکئ چې قبول کوون کې کله ایجاب باندې خبر شي، کله ایجاب والا سره مجلس کې ناس ته هم دا معتبر دی. او که په بل مجلس کې ناس ته نو په کوم مجلس کې چې ناس ته مکه مجلس معتبر دی. اتحاد المجلس دا مطلب دی. تعبیر معنی ونه رسیدلی. کله چې قبول کوون کې د ایجاب والا په ایجاب قبول کوون کې چې په کوم مجلس کې د ایجاب والا په ایجاب خبر شي، دغه مجلس کې قبول بګار دی ته اتحادی مجلس وي. ان شاء الله به ورسره وایو کاغه په موبایل باندې ویډیو کال اډیو کال وی پاغه میسنجر یا واتس اپ باندې میسج ورلګلی به ټول کې کیږي، هغه مجلس کې به قبول کړي. او څلورم دا به غب شپ کې نه وی ایجاب او قبول سیریز به وي. پنځم ایجاب کوون کې چې کله ایجاب وکي نو د قبول کوون کې د قبول نمخ کې به لا رجوع نه کړي. ما جنزیب ته ویل کتاب درمانی به 100 روپۍ در خرڅوم مکالی دلا قبول نو کړي. ما ویل چې لکه 1000 رجوع کوم زه نه در خرڅوم. نو که وس دا قبول کوي دی له اعتبار نشته دی. دې ته ان شاء الله بیانو به د خیر سرګن خيارات دي د خياري رجوع ویل کیږي. ادم شرعن معتبر دی. پنځه شپږم د قبول نمخ کې مم بیا نه هلاک شوی. ایجاب کون کې ایجاب وکړو نو شرط دا دی چې قبول کون کې قبول کین نو چې مبیاله موجوده وي. که مبیا دا غینه مخ کې هلاک شول یا بګه داسې تبدیلی را لداسې تبدیلی چې داغه په وجه نوم بدل شو، دغه صورت کې قبول کون کې قبول کوي قبول له اعتبار نشته وي. لکه شی ایجاب به اوسې شوی دی او قبول به ول شي کیږي. که هلاکه به غره سره شی نشته او نوم بدل شوی به ول شي کیږي. وم دا د عربی سره ده دواړه به د ماضی الفاظ وي یا بداسې مضارع وي چې په حال معنی قرینه وي. هم ان شاء الله چیړو ښه دا اصل کې د عربی خبره ده. زمونږ په پښتو یا په اردو یا په نورو ژبو کې چونکې د حال لپاره صيغه شته ده نه د ضروري چې خامخا د ماضی الفاظ دي او خامخا تکلف هم نه دی پکار. نکاح کې چې ماضی الفاظ خامخا بیان کو خامہ تعالی درکړي وا درکړي میدا بس حال معنی کار ور کوي چې کې دمرا نکاح کې خلک دا څه کوي کنه. اوس نور شرایط دي باغی بزان پوهه کې وګ ورته کې دی. باغی کې بعضی شرایط هغه د انعقادی بیع دي، بعضی شرایط د نفاذ دي، بعضی د صحت دي او بعضی د لزوم دي. د اصطلاحات باندې بمزان پوهه کې وګ شي. شرایط د انعقاد نه کم شرایط انعقاد نه کم شرایط مراد دي. د انعقاد شرایط نه هغه شرایط مراد دي کداغه شرایطو کې یو شرط هم نه موجود بیع د سره منعقد کیږي نه. یعنی وجود د بیع چې په کوم شرایطو باندې موقوف فی نفس وجود د بیع هغه ته ویل کیږي شرایط انعقاد.
که یو شرط فوت شي ان شاء الله رسو بیانو په دې صورت کې به دې ته بیا باطل ویلې کېږي دا داسې ده لکه چې د سره بیان ده شوی منعقد شوی نه ده. راځي اوس دا شرایط چې دي شرایط الانعقاد دا ځینې داسې دي چې د عقیدینو سره تعلق ساتي او ځینې پکې د مبیا او د سمنو سره تعلق ساتي. نو عقیدینو سره چې تعلق ساتي هغې کې اول شرط چې عاقد چې دی دا به عقل فهم شعور لري بالغ وو که نه آزاد وو که غلام وو ښځه وو که سړی وو کافر وو که مسلمان وو خو چې شعور یې وو که نه بس کافي ده. انشاءالله د دې بیان به کوو. کم ناسمج ماشوم چې دی بلکل وړوکې چې هغه په دې نه پوهېږي چې ببیا کې مبیا مې د ملک نه وځي او په شرا کې مې مبیا ملک ته راځي په دې هم نه پوهېږي تعبیر نه یادوم په دې مقصود نه پوهېږي. دکاندار له روپۍ ورکړلې پاپړې ترې راواخیستل واپس یې خپلې روپۍ مې غوښتلې اوس دا نه پوهېږي نو د ده د سره بیه منعقد کېږي نه. ده کې شرط انعقاد نشته دی هغه څه دی فهم شعور عقل لا پکې نشته دی. او بیا چې د غټ وي په دې پوهېږي انشاءالله کتاب الحجر کې به ووایو. بیا پکې د ولی د طرفه د عقد اجازت شرط دی چې هغه به پکې اجازت ورکړی. خو زمونږ په عرف کې چې کله کور کې پیسې ورکړي دي او دکان له راځي یا به کوڅه کې ناست دی لوګان خرڅوي نو دې نه معلومیږي دلالتاً چې ولی د طرفه د اجازت شته که. بهرحال شرط د انعقاد چې دی اول هغه څه دی عقل او فهم دی. دویم هم ډېر اهم شرط دی ولا دا شرایط ذهن کې کېنوئ ښه یقین وکړئ ټول دارومدار په دې معنی دا اصل کې قواعد دي قواعد. عاقدین به کم از کم 2 کسان وي یو کس با یو مشتری نشي جوړېدلی دا قاعده ده. دغه شان وکیل چې هم ذهن کې کېنوئ وکیل دا عاقد وي بینه عاقد وي عاقد. ما دې جنزیب ته ویل لازمه کتاب خرڅ کا دای به ځان له اخلي ځان له نه دلته عاقدین 2 کسان جوړ نشو ځکه وکیل ما ویل عین عاقد وي دا بای دی الټه اخلي مشتریم شو عاقدین 2 کسان شو که یو شو. دریم عاقدین به د یو بل ایجاب او قبول اوري د یو بل ایجاب او قبول معنی به پوهېږي. نو دا 3 شرط چې 3 شرایط انعقاد دا بچا کې عاقدینو کې. اوس نفس عقد کې د انعقاد د لپاره څه شرایط دي نو تعداد غزول شماري ورپسې. څلورم شرط څنګه کم شرط چې موږ ایجاب او قبول لپاره ذکر کړلو چې قبول به د ایجاب موافق وي تفاوت به پکې نه وي. مال کتاب در ما در خرڅو مدویل موبایل اخلم دا قبول د ایجاب موافق نه شمال کتاب بزرو به در خرڅو مدویل په 500 ویل مدام موافق نشو. پنځم شرط او دویم شرط جوړیږي د عقد خدا د عربی سره تعلق ساتي د مخ ایجاب او قبول شرایط کې ویل چې الفاظ د ماضی به وي نو ول زموږ په زبانونو کې اردو پښتو فارسی وغیرہ کې د حال لپاره صيغه شته له سبق نه کوي. اوس د مبی او د سمن متعلق شرایط مجموعه ور 15 شو کنه تر وسه نو دې تقریبا چې 15 ځان له شرایط دي ښه نو لس به پوره شي. اول مبیا به موجود وي معدوم شي بیان کیږي نام قاعده شو لگا ما تاسو ول هر شرط قاعده ده. دویم او مجموعي تور وم شرط مبیا او سمن به دواړه مال تعریف وکړو کنه مخکې درس کی ما يميل الیه الطبع د ټول خلکو یا د بازو. او دریم شرط مجموعي تور اتم سر مال نه دی کافی مال به متقوم وي متقوم ما تستویل تقوم چې یو عرفي دی چې دغه شینه فایده خستل ممکن وي یو تقوم شرعي دی چې دغه شینه فایده خستل شریعت اجازه ته مور کوي. او د دې لنډه اصطلاح څه ده مال متقوم هغه مال ته ویل کېږي د کم نه چې جایز فایده
غستل شي. اما المال عام دی او متقوم کېدلی خاص دی. درې شرط شو مجموعات نه هم کشری بای چې دی ځان له خرڅین ملک به وی کزان له خرڅي یعنی خپل شی ملک به پر دې شي څنګه نشي خرڅواله او نه هم شرط شو کنه مجموعي تور مالي نه هم کا او څلورم جوړ شو مبيع او ثمن په اعتبار سره لسم بای بقادر ای په تسلیمول د مبيع باندې دا بمراله بار بار راځي ان شاء الله بای فاسده او بای باطلی د بار دیار لس وجوهات د فساد او د ابطال دي دیار لس نټول هغه کې راضي راته مثلا د ذهن کې دا واچوي کہ بدی شرایطو کې یو شرطم فوت شي بدی لاسو کې تلک عشرتن کاملات نو بدغه صورت کې بمنګ دا سوایو چې بیخي بیع د سره وجود تراغلی نه دا منعقد شوی نه دا نو بیع باطل دا شریع احکام به نه مرتب کیږي ها دې ته موږ بیع کوایو نو کوم بیع بو توایو لغوي وخت ذکر کړه ول درس نه رسي خبره مانی حجی اوس محل عقد عداله پاتیو محل عقد متعلق شرط څه دی چې ایجاب او قبول به دواړه په یو مجلس کې وي نورم دې کې وختي خبره کړې وکړه به کدا اتحاد مجلس حقیقتا وی مودا جنزب یو ځای کې ناستیو ایا حکمن وی چې هغه د مکتوب الیه مجلس ته اد مرسل الیه مجلس ته هغه مجلس کې به ایجاب قبول هغه مجلس کې به قبول کړي دغه شان کې یو سړی کال کوي چاته آډیو ویډیو کال نو کوم یو کم کسته چې کال کیږي کال چې څوک کوي دا ایجاب وکي نو چاته چې کال کوي هغه مجلس کې قبول وکي نو دا د سجول لکه اتحاد مجلس دا مجموعي تولیول شرایط شو. دویم نمبر شرایط نفاذ. شرایط نفاذ څه معنی ده؟ توجه جی کبدی شرطونه کې یو شرطم فوت شو انعقاد د بای وی خو نافذه بنوي به دغه شان بای ته موقوفه بای وی رستي بیانو د خیر سره کوم بای ورته وي موقوفه کا دا غیر بار دو شرایط دي. اول بای بد مبيع مالک وی یا با ولی وی ماشوم له بشي خرڅي یا به وکیل وی یا به قاضي وی نرسي او دویم دغه مبيع پورې به د باین علاوه د بل چا حق نه متعلق کده بل حق په ور پورې متعلق وي د بل اجازه به ضروری دی کني دغه اجازه ته پورې موقوف وي نو ما تاسو ته ویل دا دوه شرطونه شو یو دا چې بای به مالک وي یا به ولی وي یا به وکیل وي یا به قاضي وي او دویم د بل چا حق به ور پورې نه متعلق نو دې شرطونه کې یو شرط مفوت شي نه بیا به منعقدي خدا د چې نافذ بني نه څه وي موقوفه وي. دریم شرایط صحت. شرایط صحت نه شرایط مراد دي کشری بدی شرطونه کې یو شرط مفوت شي بیا به فاسد وي منعقد وي خدا د چې فاسد وي. به بدی شرایطو کې شرایط صحت کې ځینې شرایط داسې دي چې د هر قسم بای سره تعلق دي او ځینې شرایط داسې دي چې هغه خاص بای سره تعلق ساتي لکه بای سلام سره تعلق ساتي یا خاص کر بای سرب سره تعلق ساتي. نو اورئ کا اول نمبر شرط بای به یو خاص مدته پوری نه وي الکه پتا دا کتاب در خرڅوم یو کال پوری بای کې کداغه شان شرط ولګي به دې ته خلق شرط فاسد وي او شرط فاسد په وجه باندې خلق وي بیا فاسدي کې نه دا بیا فاسد ده پوه نه شولې بیا همیشه لپاره دویم او دریم شرط یو شرط د مبيع دی دویم یو د سمنو دی نو د سی وای دویم شرط دار چې مبيع به معلومه وي ان شاء الله قدرت کې را روانه ده کاغه په بیان باندې معلوم شي چې به من غنم او که به اشاره باندې معلوم شي لکه دغه غنم دی به 100 روپۍ در کوم
او دریم شرط سمن به معلوم وي دا چې حالت به بکینی چې مبذیل المنازعه جوړ شي نو که سمن معلوم والے اکب بیان مانی وشي 100 روپۍ او که به اشاره مانی وشي چې لکه هو په دې وربشو درناغه غنم مخلمه څلورم شرط فصل بعقد کې با شرط فاسد نه لګیدلې لکه زه ته وایم چې تا ما دا کتاب زه در خرڅوم به دې شرط باندې شی او مش پورې به استعمالو ما دا کتاب بس شرط فاسد ولګیدل وکي څلور شرط شو کنه او بنظم شرط بیا به فائدہ نه وي بیا به څنګه څه فائدہ وي لکه وسته ته چې لکه 1 روپۍ په تا باندې در خرڅوم د 1 روپۍ په اواز کې نه دي کې څه فائدہ شته نه فاسد ای بیا شپږم عقیدین به بیا باندې راضي وي که رضا پکې نه وي نو به بیا فاسد ای تاسو په شوري دویم قسم شرایط چې خاص بیوات سره تعلق ساتي او د شرایط صحت نه دي معنا به ور سره فاسديږي خدا عمومي بیواتو کې نه خاصو کې دي لکه راځه اول کچری بیا مؤجل وی نیټه دارا نو تعین د نیټه به ضروری دی نه دا پام به یو کې نه دا سره مؤجل د بار دی که تعین د نیټه ونه شي په دغه صورت کې بیا فاسد ګرځي ځکه نیټه به کې مجهوله ده او مزیل المنازعه جوړیږي دا براش ان شاء الله دویم کشری اموال ربویه وی غنم بغنم وربشه به وربشو اموال ربویه وی اموال ربویه غمالو ته ویل کیږي چې جنس یوي او قدری وی قدری به دغه تبادله په هم جنس کیږي نه شرط پکې دا دی چې مساوات وي که کمه زیته بکی یا اٹکل وی به کومه ده فاسده ده نه د مطلق بیع د صحت د بار شرط نه دی اموال ربویه و د بار دی ویګو کنه دریم بیع صرف کې زمونږ هدايي سبق دینن په بیع صرف کې مجلس عقد کې عوضیانو باندې قبضه ضروری ده دا د مطلق بیع شرط نه دی د صحت د بار دا د بیع صرف د صحت د بار شرط دی څلورم بیع به د شبه ربا نه خالی وي نام والي ربا یو کې راځي ټول بیع کې نه پنځم کله چې ایجاب او قبول وشي قولا وشي نو بدل به بنوم باندې متعین کیږي الکه به تامانی دا کتاب در خرڅوم بزر روپۍ هغه کتاب علم بزر ټیک ده بل شی یاد نه کی څو شو پنځه شو کنه او شپږم کچری مبيع منقولی شوی نه د بای په قبضه کې بوي دا د مطلق به د بارانه د زکا د شیخین او مفتابی راي د غیر منقول اشیاء لکه زمکه پلاټ مکان دکان هغه کې قبضه نه شوی خرڅولای شي مطلق به د بار شرط نه دی د صحت د باره هم بای سلام کې با د بای سلام مجموعه شرایط موجود وي ان شاء الله بیانو به اتم که بیع مرابحه کیږي تولیه کیږي وضعه کیږي بیع اشراک کیږي نو مشتری ته به د مبيع قیمت معلوم وي چې الکه خپل بازار غي استعماله په 1200 را کوي مال بازار را کوي مال 500 را کوي مال به کینیم په 500 را کوي راضي به اشراک دی خېدي ته وي شرایط لزوم شرایط انعقاد وشو نفاذ وشو صحت وشو اخره شرایط لزوم څه معنا ده کدی شرایطو کې یو دا یو شرط دی تقریبا کله شرط فوت شي سید بیع منقدم وی موقوفه بنی سید نافذه بنوي نفاذ شرایط بغشتا د بیع صحیح شرایط بغشتره بیع صحیح هم ده خدای چې لازم بلانی دا کله چې بیع کې خيار وي کتاب در خرڅوم هم ته وګورې درې ورځې پورې خيار وي دې ته بیع څه وي بیع غیر لازمه نو شرط د لزوم دار چې د خيار نه خالي وي په خبره پويګو اوس راځي
د دې شرایطو موافق اقسام د بی روزي نو دغه بیانو بس کوو ان شاء الله. د بی مولوی مختلف اقسام دي مختلف اعتبارات سره. کله د نفس عقد په اعتبار سره د بی اقسام جوړیږي، کله د مبی په اعتبار سره، کله د سمنو په اعتبار سره. نو اول نفس عقد په اعتبار سره کړي دي، بل تعبیر کې نو د بی د حکم په اعتبار سره د بی 15 اقسام علما ذکر کړي. یو تبیع باطل ویلې کیږي، یو تبیع فاسده، یو تبیع صحیح، بل تبیع نافذه غیر لازمه، بل تبیع موقوف ویلې کیږي. بیا باطل چاته ویلې کیږي؟ اوس تعبیرات واوري پس هم دماغ کار کوي. کچری د انعقاد په شرایطو کې یو شرط فوت شي بیا باطل نه رسي په کله چې قبح لعینه وینو بیا باطل قبح لعینه کله چې د انعقاد شرایطو کې شرط فوت شي نو نه رسي په کله چې شریع احکام نه مرتب کیږي نو بیا باطل دی. تعریف بالحکم دی، شریع احکام چې نه مرتب کیږي بیا باطل نو انعقاد شرط نه موجود. او مشهور تعریف خلق دا کوي چې کله بيع ذاتن وصفن دواړه نه سي، ذاتن نه سي، عقد کې اهلیت نه وي، دا اول شرط د انعقاد او اهلیت به وکي. شعور عقل ویلو کنه یا مبيع مال نه وي، ایجاب د قبول موافق نه وغیرہ، دلته خو انعقاد شرط موجود نشو. نه چې کله ذاتن وصفن نه سي حکم دار د بيع باطل ای. بيع باطل معنی دی معنی یو شریع حکم هم نه مرتب کیږي. دیم نمبر چې دی بيع فاسده ده. بيع فاسده کومه بيع ته وي چې د صحت شرایط نه به یو شرط فوت شنو به وته بيع فاسده وي. کله چې په بيع کې قبح لغیره وي به وته بيع فاسده وي. او کله چې به دریم تعبیری چې ذاتن صحیح وي او وصف لازم د وجه نه غیر مشروع شي دې ته به څه وي؟ بيع فاسده. په دې شریع احکام مرتب کیږي. اب ان شاء الله راشي بيع فاسده باندې شریع احکام څنګه مرتب کیږي. مثلا مشتری په بيع قبضه وي کی بس مالک جوړیږي. دریم نمبر بيع صحیح ده. بيع صحیح چاته ویل کیږي؟ بيع صحیح نافذه لازم ادا سی وایا، صحیح وي او نافذم وي لازمم وي، دا مبيع ده. انعقاد شرایط هم بکی دي، باطل نه ده. نصیحت شرایط هم بکی دي، فاسد نه ده. نفاذ شرایط هم بکی دي، موقوف نه ده. د لزوم شرایط هم بکی دي، غیر لازم هم نه ده. بس بيع صحیح نافذه لازم شولانو. دریم نمبر بيع څه شو؟ درې شو کنه. څلورم نمبر بيع نافذه غیر لازمه. نافذه به غیر لازمه منوي. دا کومه بيع ده؟ د انعقاد شرایط شته، د نفاذ د صحت شته، او دومره ده چې د نفاذ شرایط وګڼه نشته. بای مالک نه دی د مبي یا مبي پورې حق د غیر متعلق دی، دغه اجازه پورې به موقوف وي کنه نه رسېږي. همدغه شان دا کومه یو ویله هذا من بيوراني ویله یار ما هم بي موقوف ویله بیا موقوفه دغه شوله چې د نفاذ شرایط بګینوي. پنځمه بیا نافذه وي خو لازم نه وي چې د لزوم شرط بګینوي، یعنی خيار بګیوي، نو ټول شرایط بګي. ادا یو پکې بل مرګري کوي بیا مکروه. بیا مکروه چاته وي چې ذاتن صحیح وي، البته د وصف مجاور په وجه نه سي، وصف لازم نه، وصف مجاور. ما دا صدا باس کړو کې خیلم وي لکه د اذان اول د جمعې نه بس چې سړی بیا کوي او خلل پسایي کې راځي به دې ته بیا مکروه ویل کیږي. به د سمن په اعتبار سره د بیا اقسام واوري. یو ته مساومه وي، یو ته بيع المزايده وي، نیلام ورته مونږ وایو، یو ته بيع الامانات وي. څه شو درې؟ اوله کومه ده؟ بيع مساومه. دا مې بيع مساومه وي چې هغې کې بای دا بیان نه کې چې مبیا ما بچو غیسي بچو پرې وته ده خو بس پتاي بدومره در خرڅومه. بل بيع من يزيد ده ان شاء الله دې به پوره تفصیل کو. منګ چوته نیلام وایو، بولی چوته منګ وایو. الګرا کتاب دې بچو یخلی دا وې زی بازار علم، کتاب دې بچو لې دا وې زی 2000 علم.
صبا حدیث نه ثابت ده ابو داود شریف حدیث نبی علیہ السلام دا سوال کوون کې نه صادر او پهلې واخستله ابي الله بسو اخله یو صحابي ول بدرهم به درې بیره تکرار او قبول ول بدو درهم باغي ور خرڅ کو پوهیږي کنه دې بل صورت هم ده دا بيع من يزيد دا بيع من ينقص ودا الکه کور جوړو ما دا څوک چې کور جوړي هغه خلکو د څنوم وي ټیکادارانو په تبه بسو جوړ کی زبل به یو کروڑ ته زل بنو لاک بدی صفات جوړوم صفاتم ز بیان کم بدی دي صفاتو دا وی به یو کروڑ هغه بنو لاک دا وی بس سیمانی بس د ور کوم زته جوړ ک بیا مین قصو سرک جوړي څوک پل جوړي دا غټ غټ بلډینګونه جوړي تاسو خبرو پیږي لړې هم شي نه دي کا اصلاحات باید دو شو دریم نمبر بیع الامانات دا امانت والا بیع د دې به درې قسم دي یو مرابحه ده یو تولیه ده یو وضعیه ده مرابحه چاته وي چې بڅو معنی مبيع خستی نغینه په نفع معنی خرڅي ګرانه په زری خستی به 1200 خرڅوما تولیه چاته وي بڅو یې خستی په ماغه معنی مخ کې خرڅي وضعیه چاته وي چې بڅو یې خستی دا غینه ارزانه خرڅي بازار یې خستی د 500 خرڅي یو کنه یار یو بل بیع د انتهی احمد عظیم کې کینو ام د دې اقسامونه ده هغه تبیع الاشراک ویل کیږي او څوک دا څلورم قسم جوړي خدا څلورم مو جوړوي دې کې هر یو بدو قسمه د مرابحه هم بدو قسمه تولیم بدو قسمه وزعیم بدو قسمه مرابحه اول قسم هغه چې تیر شو کل په کل خرڅوما بزر مې غستې د ټوله پتاله 22 1200 ټوله در کومه صحیح شو او یو بیع الاشراک د مرابحه کې بېما بزر غستې ده نیمه تعالی 2500 در کومه 100 د نف کې غټمه دې ته سوې بیل او بیا به شریک شي که تقسیم قبلې کني قبلې خجی تولیه یو صورت بزر مې غستې ټوله تعالی بزر در کومه بیع الاشراک پکې څه ده په نیمه الله په 500 در کومه څلورم یې په 200 در کوم د سبسي ورځه لسمه یې په سل در کومه وضعیه ما بزر خسته ده اول سورته 800 تعالی ټول بټول در کومه بزر مې خسته نیمه تعالی په 400 در کومه ونه رسیدلې به د کیفیت سمن په اعتبار سره بیع په څلور قسم معنی ده کیفیت سمن نو کله به سمن منجز ولاس پلاس ور کوي دې ته بیع معجله ویل کیږي بیع حالی ورته وي بیع حالی او کله به سمن نیټدار وي مېش پس شپږ مېشته بس به وته بیع معجله ویل کیږي نیټدار بیع دوشو دریم نمبر دیولنو دو صورتونو کې صرف سمن ته اعتبار او سمن حالی دی او که سمن معجل دی دویم عوضین دواړه معجل وي زبې مېش پس سر کوم ته به امرا کې دي ته بیل کالی بیل کالی ویل کېږي دا فاسده ده صحیح نه ده درې صورتې شو کنه اوس د مبيع په اعتبار سره د بیع څلور اقسام دي یو بیع د مقایضه ده بیع د سامان په سامان معنی ده یو سمن وی کنه سمن دو قسم دی یو خلقی دی خلقی سونا او چاندی یو عرفی دی د مروجه کرنسی د دین علاوه چې څومره شی دی هغه ته ویل کیږي سامان کا عروض ورته وي نو بیع العروض بالعروض ته مولي سي بیع المقایضه ویل کیږي په دې کې هر یو مبيع جوړېدل شي د ساتي دویم بیع سرب ده بیع سمن به سمن خیات بساتي چې بیع سرب چې دا نن پرون موږ د بیع سرب اولنې درسو نو باقي کې باقاعده مواشلي کلیو چې د بیع سرب فقط لري صورت دي چې هغه درهم په درهم یعنی چاندي په چاندي دینار په دینارو یعنی سونا په سونا او درهم په دینارو یعنی چاندي په سونا بس د درې صورت دي فلوس په فلوسو دای به کې نه دي ذکر کړي او مروجه کرنسی چې د فلوس په حکم کې ده لہذا مروجه کرنسی کې کڅوک تبادله کوي ډالر په پاکستاني روپو افغاني روپو درهم او دغه شان ریال باندې دا به صرف نه ده اگر چې بازي دي تم به صرف وي زین کې کنه وي حضرت شیخ الاسلام تابعی منګه خاص کر په معاملاتو کې اور ته وي او به صرف نه ده
ورې قصې بس ذکو بیا سلام بيع الدين بالعين زبطاله فی الحال دا 1 لک روپۍ درکم مال بل اسمن غنم مثلا شل من غنم بر لراکې د خیر سره میش پس 2 میشته پس نو بيع الدين بيع د ذمه د خدا د ذمه باندې شل من غنم شو بالعين عين معنا حالي دا یو اصطلاح زین کې کینه وای یو عین چې ده کنه هغه شی ته ویل کیږي چې په تعین متعین کیږي یاد ساتي او دین هغه شی ته ویل کیږي چې په تعین نه متعین کیږي لکه پیسې یو اصطلاح ده یو عین حاضر ته ویل کیږي او دین چې ده دویمه اصطلاح ما فی ذمه ته ویل کیږي ابا نه روي ښا بيع مطلق چاته وي بيع العين بالدين عام طور دا بيع کیږي بيع العين بالدين عين شي بيع کول بدین معنی دین نه قرض نه دی مراد اخو مؤجله شو نه دین نه مراد غدوی اول استلاوه دین نه مراد غشه چې بتاین معنی مانت نه کتاب په پیسو علم دا مطلب دی تاسو به شولې برحال ان شاء الله بقيه باس شری هغه به د سبانه کو د خیره